الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوق و محبت سره فجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان درود شریف وی اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. زما ډیرو محترمو عزتمند مشرانو همزولو ملګرو، دا نن چې موږ او تاسو راجمع شوي زمونږ ضرور یعقوب شاه صاحب د بچی حافظ سدیس د نکاح تقریب دی. ګڼ شمېر علماء کرام تشریف فرما دي. حافظ نادر شاه صاحب ډیر ښایسته انداز سره ناخوالي وکړله. الله پاک دې داسې مبارک مجالس زمونږ او ستاسو همیشه همیشه نصیب کړي او الله پاک دې دا خادي د دواړو طرفو دپاره د خیر د برکت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې کله 15 کالو ته ورسید چې دی د ځوانۍ عمر په دغه وخت کې د 40 کالو کونډې زنانه سره نکاح وکړه. دا د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها درېم نکاح وه. او بیا چې کله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک تقریبا 54 کالو ته ورسید، نو بیا یې عایشه رضی الله عنها سره نکاح وکړه چې په دغه وخت کې د هغې عمر تقریبا 9 کالو. دا موږ ته دا تعلیم راکوي چې د نکاح دپاره داسې یو خاص وخت یو خاص عمر مقرر نه دی، بلکې کلم چې حالات برابري سړی د خپل حالاتو مناسبت سره چې کوم ځای کې دته صحیح رشته ملاویږي دی دې فوراً هلته رشته کوي. بیا د رشتې انتخاب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تزوجوا الودود الولود، تاسو چې نکاح کوئ داسې زنانه سره کوئ چې هغه خپل کور والا سره ډیره زیاته مینه کوي او ډیر زیات بچی راوړي، ځکه د قیامت په ورځ به ستاسو په ډیروالي باندې زه فخر کوم. نیکه بیبي د الله پاک عظیم نعمت دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الدنیا كلها متاع
متاع دې ته وایي چې یو څیز تا ته فایده درکوي، ته دې فایده اخیستی شي خو ډېر ژر هغه فنا کېږي. لکه واوره ده، په ګرمۍ کې سړی دې فایده اخلي، خو که ته استعمالې که نه استعمالې مفید څیز دی، لږ وخت پس هغه ویلې کېږي او ختمېږي. نو د ټولې دنیا مثال دغه شان دی. د انسان عمر، دا دنیا دا ټوله زر فنا کېدونکې ده او د انسان دپاره مفید هم ده که فایده ترې اخلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الدنیا کلها متاع، دنیا ټول د فایدې څیز دی. وخیر المتاع المرأة الصالحه، او بهترین متاع نیک بیبی ده. الله پاک دی ټولو ته نیکی بیبیانې نصیب کی، او د چا چې الله پاک دی نیکانی کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی، امام ابو داود رحمه الله نقل کړي چې یو سړی د شپې تهجد لره پاسي، مونځ وکړي او بیا خپل کور والا راپاسي، کاغه نه راپاسي داسې اوبه پې ور واچوي لږې، او هغه راپاسي او 2 رکعاته مونځ وکړي. الله پاک به دا ښځه خاوند چې کوم خلک د الله پاک ډیر زیات عبادت کوي او هر وخت کې لګي د الله ذکر کوي، دا 2 رکعاته چې دوی وکړل په شریکه، الله پاک با دا کور والا پاک اعلی ذاکرانو کې شمار کی. الله پاک دی زمون د ټولو کور والا نیکان کی. او بیا چې داسې ښایسته مبارک مجلسی چې شروع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفته وشي، په دې کې الله پاک په خپله باندې خیر او برکت نازلوي. د نبی علیه الصلاة والسلام ذکر چې په کوم مجلس کې کېږي، په هغې باندې د الله پاک رحمتونه راوریږي. که سړی په عام نثر کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفت کوي یا په نظم کې کوي، پښتو کې کوي که په اردو کې کوي، په عام اواز لګي او که د نادر شاه صاحب په شان په خوږ اواز لګي، الله دې د دوی د اواز کې نورم برکت واچي. په کوم ځای کې چې ذکر د پیغمبر علیه السلام کیږي، د الله پاک خصوصي رحمتونه په دغه ځای نازلي. اسه خو د الله قانون دا دی چې یو سړی یو نیکي وکړي، الله پاک د دې بدله کم از کم یو په لاک باندې یو په لسه باندې ورکوي. کم از کم بدله یو په لسه او زیات چې هر څومره، خدا کمه درجه ده یو په لسه. او درود شریف داسې نه دی، داسې نه ده چې یو سړی یو درود شریف ووایي نو الله پاک به 10 ثواب درته ورکړي، داسې نه ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان جدا دی چې یو کس په نبی علیه السلام یو پیر درود شریف ووایي، الله پاک 10 ثواب نه 10 رحمت پې نازلوي، او یو رحمت د کل کائنات دپاره کافي دی. نو چې په کوم مجلس کې د پیغمبر علیه السلام ذکر کیږي، په دې به څومره رحمتونه راوریږي. څنګه چې د مخکې زمانه کې کرونا راغلې وه،
چې هر څومره والله دې بیا نه راولي ډېر زیات تکلیف و دې خلکو ته بیماري چې هر څومره وه خو تکلیف یې ډېر زیات و د نن نه تقریبا 100 کاله وړاندې په هندوستان وبا راغلې وه او ډېر زیات خلک به وفات کېدل سار به چې د کوټې ور کولو شو ټول کور بدن نه مړه پراته وو ماسخوتن به کور ښه ټیک ټاک و کوټه کې به څملاستل او سار به ورپسې بیا خلکو ور مات ټول واړه زاړه ټول به مړه خلک یې په خښولو ستړي شوي اجتماعي قبرونه به یې ولکه نیستل اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې د وبا د وجې نه به زمونږ په علاقه کې ډېر زیات مړي کېدل په دغه دوران کې هغوی یو کتاب ولیکه نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفات او فضایل هغې کې بیان کړه سیرت نو هغه وایي چې دغه وخت کې وبا ډېره زیاته وه کله چې ما دا کتاب ولیکه شروع مې وکړه نو د وبا د وجې نه زمونږ په علاقه کې مړي ونه شو بله ورځ مې بیا ولیکه بیا د وبا د وجې نه مړي ونه شو وبا خو غټ امتحاني الله دې ټول امت مسلمه محفوظ کړي بیا یو ورځ رانه دې کتاب کې ناغه وشوه په هغه ورځ د وبا د وجې نه ډېر زیات مړي وشو ما دا ویل چې دا خو بس د الله نظام دی کله به مړي ډېر کېږي او کله به کم کېږي بله ورځ مې بیا ولیکه بیا مړي ونه شو بیا مې ولیکه بیا مړي ونه شو بله ورځ بیا ناغه وشوله د وبا د وجې نه ډېر زیات مړي وشو ویې چې دا خو د دې کتاب برکت دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی چې د دوی په برکت سره الله پاک ټول علاقه د وبا نه ساتلي مسلمانان څه د کافرو دپاره رحمت دی رحمت للعالمین څو پورې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې ابو جهل سره د دومره کفره او سره د دومره ظلمه ابو لهب امیه ابن خلف دا غټ غټ کفار د دومره ظلمونو باوجود د دومره کفر باوجود الله پاک ورته دنیا کې اسم نه وي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله پاک آیت را لګلو چې الله له مناسب نه دي چې دی کافرو ته سزا ورکړي او ته پکې موجودي او چې کله د مدینې منورې ته تشریف یوړو په دوی باندې د عذابونو سلسله سٹارټ شوه بدر کې دی او یا مشران مردار شو او یا گرفتار شو قحط پې راغی مردار به خوړلي دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برکتو چې کفارم الله پاک په دنیا کې د عذاب نه بچ کړي بیا چې داسې مجلس د مسلمانانو او په هغې کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت وشي د جمعې شپې دا درود شریف دا د پیغمبر علیه السلام صفت د دې خبر فرشتي اخلي او مدینې منورې ته گنبد خضرا ته رسي چې په دې وخت کې د فلانی زوی په تا باندې درود شریف وایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا زمون خبر ورس الله پاک د دې لپاره خاص فرشتي مقرر کړي
نو زما محترمو چې د کم کار ابتدا د داسې مبارک مجلس نه مبارک ذکر نه وشي الله پاک به آینده کې هم د هغې خیر او برکت په هغې کې پیدا کوي الله پاک به هغې اتحاد او اتفاق نصیب کوي بیا چې داسې علماء کرام چې دا د پیغمبرانو وارثان دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي دا راشي او په دغه مجلس کې شریک شي د الله او د الله د پیغمبر ذکر په هغې کې وشي د هغې خیر او برکت نور هم سیوا شي دا عالمان د پیغمبر علیه السلام وارثان دي د هغه د راوړي دین څوکیداران دي همیشه دپاره زمونږ د خیر خبره مونږ ته کوي مولوي صاحب د بعضې رواجونو یا بعضې بې حیا کارونو تذکرې وکړې دا یقیني د ټول خاندان دپاره ناسوري خو دا عالمان مسلسل لګیئ مونږ ته زمونږه غلطۍ په ګوته کوي کوم رواج زمونږه د سنت خلاف یا هغه مونږ ته ښیي کوم عمل زمونږه خطی دا مونږ ته ښیي کله په مونږ باندې بده مو لګي خو بیا هم دا علماء کرام مسلسل لګیا دي او خپله ذمواري سرته رسوي ځکه دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي او د دین څوکیداران دي او د څوکیدار کار د سیس څوکۍ کولی نو دا هر وخت په دین باندې پیره ورکوي بیا زما محترمو د څوکیدار نه کم سړی نفرت کوي حالانکه څوکیدار خو د سیز حفاظت کوي په یو کور څوکیدار ولاړي ټول کور والی خوښوي وایي ګوره دا زمونږه څوکۍ کوي په یو دکان په یو مارکیټ باندې څوکیدار مقرري خلک هغه له تنخوا ورکوي وایي دا زمونږه د دکانونو حفاظت کوي نو دا عالمان دا د دین څوکیداران دي خو د یو کس څوکیدار ډیر بدي شي کوم چې غل او ډاکوي د ده څوکیدار بدي شي وایي ځکه چې زه دا ډاکو دا وایي چې کله زه غلا کوم نو دی زما حل وایي نو محترمو کوم خلک چې د عالمانو نه نفرت کوي دا د دین ډاکوان کلم چې دا عالمان د هغوی غلطۍ د هغې ډاکې په ګوته کوي او امت ته د هغوی فتنه ښکاره کوي نو دغه خلک دا د علماء کرامو خلاف پروپیګنډې کوي کله وایي دا تنګ نظر دي کله وایي دا دهشتګرد دي کله وایي دا انتها پسند دي کله وایي بنیاد پرست دي په دې بنیاد پرستو کې خو موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته څوک بنیاد پرست وایي ځکه د کم کس چې بنیاد نه وي نو هغه ته پښتانه بې بنیاده بې ذاته وایي زمونږه د دین بنیاد چې موږ په هغې روان یو قرآن او سنت دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات دي زما محترمو دا عالمان دا زمونږه خیرخواهان دي او په هره موقع باندې زمونږ او ستاسو رهنمایي کوي که یو کس د دنیاوي لالچ په غرض سره موږ ته دوکه راکوي دا هغه دوکه موږ ته په ګوته کوي چې دا فلانی کس تاسو ته دا دنیاوي لالچ درکوي خو د دې شاته دا نقصان پروت دی که یو کس موږ ته د دباو په بنیاد باندې موږ باندې یو فتنه یو غلط کار مسلط کوي نو دا عالمان د هغه دباو مقابله کوي او موږ ته وایي چې د دې شاته دا مسله پرته ده او که یو کس ډیر خوشنما خوشرنګ ښایسته انداز باندې د دین په شکل
زمونږ نوجوانان ګمراه کوي د هغې موږ ته دوی نشاندهي کوي چې دا فلانې کس دا خو یا د عالم په شکل راغلی یا د پیر صاحب په شکل دی په بل ښایسته شکل راغلی خو پام کوئ ګورئ دا سړی غلط دی کله زمونږ ساده خلک دا وایي دا مولیان فلاني پیر صاحب ته هم غلط وایي حالان کې دا عالمان دا د دین څوکیداران په هر وخت کې زمونږ او ستاسو د عقیدې زمونږ او ستاسو د دین څوکۍ کوي یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی محدث عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکي دا ډېر لوی بزرګ و دته به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ډیر زیات کېده او ډیر لوی عالم هندوستان ته تشریف راوړو دلته درس او تدریس شروع ځکه د عالم کار درس کول دي تبلیغ کول دي د هر ښه کار دعوت او حکم ورکول دي د بدو نه منې کول دي دا د عالم کار دی بس د درس او تدریس شروع لکه څنګه چې دلته مسعود شاه قاري صاحب مدرسه ده څو پیرې دلته دا پروګرامونه وشو د خیر الله دې دا خیر او برکت نورم سیوا کړي دوی رالل درس او تدریس شروع کو او چا ورته ویلي فلاني ځای کې بزرګ سړی دی نیک لاړ د هغه ملاقات له هغه سره به میلاو شو نیکانو خلکو سره میلاوېدل دا د الله پاک د فضل ذریعه ده نو دا مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه درس به کو کتابونه به لیکل چا به ورته ویل فلاني ځای کې نیک سړی دی د هغه خواله به لاړ میلاو به شو ورسره یو ځل ورته یو کس ویل چې فلاني ځای کې یو پیر صاحب دی او ډېره لویه خانقاه ده او ډېر زیات مریدانې دي او ډېر نیک سړی دی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د هغه ملاقات له لاړ چې هلته تشریف یوړو پیر صاحب ناست دی او ډېره غټه خانقاه ده او ډېر زیات مریدان ګیر چاپېره ناست دي دی ورغی پیر صاحب سره میلاو شو خبرې وشولې هغه ورته وایي مخامخ ګیلاس کې شراب پراته وویل دا اوس خدا خو عالم د پیغمبر علیه السلام د سنت نه خبرو نو وی فرمایل دا زه نسکم دوی انکار وکړو او بس هغه بیا اصرار او زور نه کو او دی د هغه ځای نه را روان شو د شپې خوب ویني یو ځای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی صحابه کرام ورسره دي او خلق ډیر زیات را روان دي د نبی علیہ السلام ملاقات لا دیم په تیزی سره ور روان دي خو چې څنګه مجلس ته ورنږدې شو هغه پیر صاحب راپاسېد او هغه سره کوتک دی او ورته وایي ته به نه ورځې دی منې ده ورته ډېر وویل چې ما پرېږده خو هغه ویل نه تا هغه څکل دی ډېر زیات وارخطا شو او راپاسېد چې دا څه ماجره ده سبا بیا روان شو او بیا د پیر صاحب ملاقات لځي چې مطلب کېدی شي دغه سرکوه دا شراب نه و زه خطا شوی بیا لاړ هغه شان پیر صاحب ناست دی مریدان ګیر چاپېره ناست دي
عبدالحق صاحب ورغی ورسره میلاو شو هغه ورته بیا هغه شراب یاد کړه چې دا وڅښه دی ورته وایي دا زه نه څښم او که په دې باندې زه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت نه منې کېږم نو منې دې شم په دې شراب وڅښلو که د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ماته کېږي نو دا زیارت ماته قبول نه دی ځکه چې دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قبول نه دی هغوی فرمایلي چې شراب حرام دي دا به نه څښئ که په دې ماته کېږي دا ماته قبول نه دی ځکه چې دا مې آقا ته قبول نه دی بیا را روان شو د شپې بیا خوبي بیا قشان حالت دی یو ځای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی صحابه کرام ورسره دي خلق ملاقات له راځي مولانا عبدالحق صاحب تیزی سره روان دی چې ورنږدې شو مخې د پیر صاحب بیا ودرېده او کوتک ورسره دی چوکه ورسره د نه بځي بیا یې منې که دی ډېر کوشش کوي خو منې ډېر زیات وارخطایي نه بیا د خوبه راپاڅېد سبا بیا لاړ بیا چې ګوري پیر صاحب په هغه حالت باندې دی خلک دي خانقاه ده او شراب پراته دي دته وایي دا وڅښه خو دی بیا انکار کوي او دا وایي که په دې باندې ما ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کیږي دا زیارت ما ته قبول نه دی ځکه چې دا په خپله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قبول نه دی ځکه په ایښه باندې زمونږ دا دین خو په ایښه راغلی زمونږ دین په خوب کې نه دی راغلی او نه دا په خوب بنا دی چې فلاني خوب ولیده چې د نن نه پس د قبلې په ځای باندې دې بل طرف ته مونځ کوئ نو اوس بیا دې خوا کوو نه داسې نه ده فلاني خوب ولیده چې د نن نه پس د سهار د 2 رکعاتو په ځای باندې 4 رکعاته کوئ یا د مازدیګر د 4 په ځای باندې 2 رکعاته کوئ نو موږ به هغې پسې ځو نه نه کوم چې موږ ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایښه د دین بیان کړی قرآن او سنت را رسولې همدغه دین دی که د چا خوب د دې مطابقي نو موږ یې منو د دې وجې نه چې دا د دې مطابق دی دا نه چې موږ د هغه د خوب پابند دي موږ د قرآن او د سنت پابند دي خو که د چا خوب د دې خلاف وي که هر څومره غټ سړی دا خوب غلط دی نو دې ځای کې بیا یې په درېیم ځل باندې پیر صاحب ولیده او هغه ورته وایي شراب وڅښه بیا انکار وکړو چې دا زه نه څښم او د هغه ځای نه را روان شو بیا یې د شپې خوب ولیده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی صحابه کرام ورسره دي حضرت علی صاحب وغیرہ خلق د نبی علیہ السلام دیدار لره روان دي مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله را روان دی چې راځي بیا یې پیر صاحب مخې له راغی او ډام ورسره دی ته به نه ورځي دی ورته وایي ما پرېږده هغه وایي ته به نه ورځي په دې کې دا خبرې تیزې شولې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدلې د هغه ځای نه هغوی اواز وکړو اخسا یا کلب کورش سپیا عبدالحق را پریدا او په دې کې حضرت علی صاحب بار را او د پیر صاحب نه سپی جوړ شو وتښتېد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي کورش سپیا دی ورغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملو شو ډیر زیات ملاقات شو ډیر زیات خوشاله دي چې سار را پاسې کیفیت بدل دی خوشاله دی
خو په دې حیران دی چې دا 3 شپې مې خوب لیدلی اول ته د پیر صاحب دومره غټه خانقاه او مریدان مې لیدلي دي دا څه ماجره ده بیا دی روان شو او د پیر صاحب خوا له ځي هلته چې لاړ همغه شان مریدان ناست دي ډېر زیات خو پیر صاحب نشته دوی تپوس وکړو نو هغوی ورته وایي زمونږ پیر صاحب ډېر نیک سړی و د ورځې به موږ سره دلته و او د شپې به ورپسې موږ ور بند کړه دا د هغه خلوت خانه وه په دې کې به ټوله شپه هغه عبادت کوو سهار به بیا ورکولو غروب به وته او بیا به مجلس شروع شو ټوله ورځ به موږ سره و بیا به ورپسې د شپې موږ ور بند کړه ماسخوتن نه بعد ټوله شپه به یې دننه عبادت کوو د خلکو خو پې نیک ګمان و چې دی دننه عبادت کوي الله پاک دی په موږ ټولو باندې حیا او د پردې څادر راپورکړي نو مریدان ورته وایي وایي نن سهار ناشنا کار شوی بیګا موږ دوی پسې ور بند کړو خو چې سهار هم ور کولو کړو نو د کمرې نه سپی وتښتېده او پیر صاحب نشته من الجنة والناس شیطان کله پیری او انسان ګمراه کوي وسوسې ورچي او کله د انسان په شکل کله د پیر په شکل کله یو ډیر ښایسته شکل یې جوړ کړی چې عام خلک د هغې په فتنه باندې نه پوهېږي خو دا عالمان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان د دین څوکیداران دوی د شیطان فتنه پیژني هغه که هر څومره غوړه زیړی دوی دا پیژني چې دا فتنه ده چې د هغې غلط نتایج 100 کاله پس روزي بیا یې پیژني دا د الله پاک فضل دی چې زموږ معاشره کې دا نیکان علماء کرام شته دا علماء حق علماء دیوبند موجود دي او په هره موقع زمونږ او ستاسو رهنمایي کوي همیشه دپاره زمونږ پیغمبر علیه السلام د میدان شهسوار د بدر په میدان د احد په میدان ولاړ دی دا عالم به د پیغمبر علیه السلام صحیح وارث دی چې دا د هرې فتنې خلاف په میدان باندې ولاړ دي الحمدلله زمونږ علماء کرام علماء حق په هره موقع باندې صحیح رهنمایي زمونږ کوي په دې کې دوی ته مختلف رکاوټې راځي کله پروپیګنډه شروع شي کله پې څوک دباونه کوي کله څوک لالچ ورکوي په یاد ساتئ زمونږ علماء کرام یو شی نه قبلوي دوی صرف او صرف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پیژني د الله دین او د هغې حفاظت پیژني نو زما محترمو دا عالمان دا زما او ستا خیرخواهان دي په هره موقع موږ ته ښې خبرې کوي په هره موقع به موږ او تاسو دوی سره کلک ودرېږو انشاءالله چې موږ د دوی سره کلک ولاړي زمونږ به دنیا هم ښایسته او زمونږ به آخرت هم ښایسته د حافظ سدی صاحب د واده د نکاح تقریب دی دا ښایسته مجلس پکې جوړ شو د پیغمبر علیه السلام سنت بیان شو نبی علیه السلام یو وخت کې یو واده وشو رخصتي وشوله نبی علیه السلام ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته وایي تاسو دې زنانه سره دې سره یو داسې کس لېږلی چې هلته هغوی ته نظمونه ووایي ځکه انصار خو نظمونه ډېر زیات خوښوي داسې یو کس به مو ورسره لېږلی وی چې دی ویلی وی
اتیناکم 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 فحیانا وحیاکم ولولا الحنطة السمراء ولم تسمن عذاراکم. نو د واده دا د خوشحالۍ تقریب دی، دینه به سړی ماتم هم نه جوړوي. زمونږ مذهب دا د ماتم مذهب نه دی، دا د خوشحالۍ مذهب دی. الحمدلله د خوشحالۍ مجلس دی. مولوي صاحب په هغې کې ښایسته نعتونه وویلي، یعقوب شاه قاري صاحب په دې کې د ولیمې انتظام کړی. نبي علیه الصلاة والسلام ته یو ځل یو صحابي راغی او د هغه په کپړو باندې رنګ لګېدلی و، د کور والنې دا رنګ د ده په جامو لګېدلی و. نبي علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړو، نو هغه ورته یو صاحب واده مې کړی دی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل اولم ولو بشار، ولیمه ورکا اگر که په یو چیلي باندې، یعنی ولیمه ورکول او په دې موقع باندې خوشحالي کول دا د الله پاک نعمت دی. بیا چې کله رخصتي وشي په داسې ښایسته طریقه الله پاک په هغه کور کې اتحاد او اتفاق راولي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خپل بیبیانو سره په کور کې کار کو، ډېر د خوشحالۍ مجلس به ورسره کوو. یو ځل ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ښځه خاوند دي او دې منځ کې خو بې تکلفي، نو نبي علیه الصلاة والسلام سره په څه خبره باندې تیزه شوه، تیزه خبره یې وکړه او داسې بې ادبي نه ده، کور والی ده. په دې دوران کې پې پلار راغی ابوبکر صدیق صاحب، هغوی چې وکتل چې زما لور نبي علیه الصلاة والسلام ته تیزه خبره کوي، بس لاس یې اوچت کړه او چې پړق ورکوي. داسې هغه اگر که ام المؤمنین ده، د نبي علیه السلام بیبي ده، خو د ابوبکر صدیق صاحب خو لور ده، په تیزۍ سره ورپسې را روان شو، په قار ګزار ورکوي چې څنګه را نږدې شو نو زر نبي علیه الصلاة والسلام د دواړو منځ کې شو، یعنې هغې ته پناه کړه، خلاص یې کړه. بس دا حالت چې ابوبکر صدیق صاحب ولیده، ملامتۍ سره په خفګان سره تیزۍ سره بار ته لاړ چې دا خو دواړه کور والا دي، ما له په کار نه و چې زه منځ کې راغلی وې. هغه بار ته لاړ، نبي علیه الصلاة والسلام عایشې بیبي ته وایي څنګه مې ته خلاصه کړې. نو داسې د خوشحالۍ انداز باندې یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام عایشې بیبي سره د منډې ریس ولګو، دواړه منډه واله. یو ځل عایشې بیبي وګټله، هغه مخکې شوله، بل ځل یې منډه واله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مخکې شو. لہذا سړی چې کور ته راشي او خپلې کور والا سره نرمې خبرې کوي د خوشحالۍ، دا عبادت دی، دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي بعضې ساده سړی کور ته راشي په نفلونو ولاړي، دغلته چې هغې ته ډېر وخت ورکوي ثواب دې کې زیات دی. او نادر شاه پې صاحب خو خبره وکړه چې ګورې دا حق یې نه ادا کړې نو بیا به د بار مخه کې. الله پاک دې دا خادي ډېره زیاته بختوره کړي، الله دې پکې خیر او برکت نازل کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.